बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مچوک په دوستانو په خبر کې ډیر زیات ظلم او زیاتې شوې دي هبه ماشومه چې تعلق د نوخار اسماعیل خیل نو په خبر کې بدفعلی نه بعد قتل شول او جمعات کې اخی لاش ملاشل د لاش جمعات پر څنګه راغله ده چا ورته ولدا قاتل سوق ده ورته ماشومه سه دومره زیاتی ولې وکړله دوستانو د باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان څخه تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړي ټاله نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي دوستانو هیپا ماشومه چې تعلق د نوخار اسماعیل خیلو نو ډېر زیاتې بهتر دی نه بعد تکلیف نه بعد هغه ماشومه قتل شوله اور هغې نه بعد لاش جومات کې وغورځولو چې کله سار مخ مانځنه بعد چې خلک جومات ته لاړلو نو هلته چې خلکو هغې لاش وکتلو پولیسو راغوښتلو نو پولیسو پوسټمارټم ته چې کله لاش ولېږلو نو پوسټمارټم نه دا خبره واضحه شوه چې دې ماشومې سره اول بدفعلي شوې ده او بدفعلي نه بعد دا ماشومه یې قتل کړې ده دوستانو موږ یو داسې معاشرې کې اوسېږو چې دې نه خو چې ځنګل کې سړی اوسېږي نو کیدای شي هغه محفوظه وي چې دې معاشرې کې موږ ته نه ده پته چې انسان په شکل کې کوم قسم جانور چې ده هغه کل عام ګرځي د ماشومه څنګه هغه خپل مالات نه وچاته کړي د خپل کور نه وچاته کړي د بیا هغې څه بدفعلي او هغې نه بعد د ماشومه قتل کړه او بیا جومات ته هم وغورځوله پولیس وایي چې موږ به ډېر ژر دغه قتل ته ورسو خو دوستانو موږ ته دا سوچ پکار ده چې ایز معاشره اوس موږ کوم لیول ته راغلو چې موږ د معاشرې کې موږ خپل بچي نه دي محفوظ نو دا پولیس چې دا څه کار کوي او پولیس څومره حد پورې چې دا هغه کوشش کول چې داسې ملکونه هم شته دي چې هغوی کې پولیس ضرورت هم نه پیږي ولې چې هلته کرایم ریټ شته نه ده او دلته موږ خپل نفس ته خواهش پوره کولو دپاره هر یو حد پورې تلل شو شیطان موږ یو چې دا کار چې دا شیطانت کې وشلو شیطان کړی دی او شیطان نه بېشک پناه غوښتل پکار ده خو دا شیطان ته لار څوک ورکوي دا موږ نفس ورکوي ځکه وایي چې ټولو نه افضل جهاد چې ده هغه نفس خلاف جهاد ده او موږ دې جهاد کې دې حد پورې ناکامه یو چې موږ صرف خپل نفس خلاف چې هغه موږ خپل کابو کې د مونږ سره د هغې نفس خلاف مونږ جهاد نشو کولی او دا واړه واړه ګلونه چې دي هغه هر یوې میاشتې کې داسې ریپ کیسونه مونږ ته مخې ته رسي تېر کال کې به راغلي وي خو مونږ ماشومان لا محفوظه نه دي تاسې